ملګرو یو شی در واضح کومه د ټولو ملګرو په دا شیانو په دا ټولو لارو باندې سر خلاص شوی دی چې نن دا صادق خان عبدالرسي سره د شمولیتوب اعلانونه کوي. زه به دا پوهېږم چې لا بازه د دې خلکو موږ پسمانده راغلي هغه په خپله پسمانده دي. زه وینم دلته له هره قوتو سره له مختلف فاجعو سره موږ نهر لوبغالي کړي دي، په پلېټفارمانو باندې ورسره تللي وي، جنګې مقطعوژو ورسره تللي دي. ډېر داسې ځوانانو په موټرسایکلانو دې منډې ورسره وهلې. د کلو یې موږ 50 کاله شاته وړي یو. نن چې دا ښایسته ځوان چغمه صادق خان عبدالرسي چې نن مخته راوړی دی، دا په یو جنګل راپورته شوی دی. د دې مظلوم عوام کوم چې یو شی دی د دې د خدمت لپاره راولاړ شوی دی. په سیاسي ډول هم راولاړ شوی دی، په قبایلي ډول هم راولاړ شوی دی. دا سړي په قبایلي ډول هم ډېر کارونه کړي دي. یو سړی به ګټ سره په دوې ګوتې لمر ښیي، په دوې ګوتې باندې لمر نه پټېږي. خو دا نورو ځوانانو ته معلومه ده چې صادق خان عبدالرسي چې کومه کاروايي کړې ده، دی دا راش نه دی کتلی چې ته د چا سره تعلق لرې، د کومه ځان سره تعلق لرې. دی هغه سړی دی، هغې مرام دی، هغې سرخان دی، هغې تګ دی. و هر چاته تر و ما ته ښه معلومه ده چې ما او دی نن ما دا وته ته د زړه ګټې خلاصې کړې چې یاره حاجي چغمین حاجي صادق عبدالرسي صاحب زه د تا سره په اخلاص په مال او په جان در سره ملګری یم. چې د ما ته څو ملګري دي انشاءالله تعالی زه د تا سره پوره کوښښ هر ځای کومه. دلته په کونډه کې نه خوند خورم موږ ته یې کور د ګوغې کلا ده. زه د بلې در سره وځمه، د سټېج پروګرامونه در سره کومه، د ملګري کارونه در سره کومه، انتای در سره کومه انشاءالله تعالی. درته پوهیم ده منګاجي صاحب یو ګاینه وتاته هم کومه. دا نن ورځ موږ مشر ورور یې د مشر ورور په څېر ورته ته یمه چې کوم ځپلي انسانان دي موږ ته خو د دې شیانو غاښ نه ګورو، نه په دا شیانو کې کېره څو چې دا څوک دی دا څوک دی. زه د دا انسانانو له تا ژبه سره خدمت غواړم چې د هر مظلوم د هر غریب خدمت وشو، نو بیا د ګرد عوام د ګرد اسلام خدمت وشو.